بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة البقرة دویمه حصہ کی مسئلہ رسالت نبی علیہ الصلوۃ والسلام و نو شبهات او داغی جوابونه شو. داغی نرستوی مسئلہ توحید بیان کړه چې پیغمبر الله رب العزت دې لاره لېږلی و. دې مسئلې له پیغمبر راغلی و نو اعبدوا چې الهکم اله واحد. اوله حصہ کې مسئله د توحید ذکر کړه، پنځه دلایلو دلته اته دلایلو هلته زورنه وه بیا یره ونه منونکو ته، دلته هم زورنه او یره نه منونکو ته. هلته اعلان عام فرد د شرک اعتقادي باندې، دلته اعلان عام دی فرد د شرک عملی باندې. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض دا شرط د اشراک فعلیو زورنه کې دا ویل چې دی انسانانو له د خدای حیثیت ورکوي، الله سره شریکوي، او د هغې مطلب دا چې یحبونهم کحب الله، یحبونهم کحب الله، مینه ورسره کوي په شان د مینې د الله. یحبونهم کحب الله. دا هغې لږ تفصیل یې کړی چې اتبعوا اتبعوا، چې د هغې خبرې بې سنده منل، بې سنده د هغې خبرې منل، د الله رب العزت د حکم مقابله کې د هغې خبرې منل. خبرې منل سو چې د الله حلال شوی سیز، د الله رب العزت حلال شوی سیز هغه به هغې حرام کو، نو دی به ورته څه وي؟ حرام وي. د هغې په خوښه او د هغې په حکم باندې به حلال شوي سیزونه په ځان څه کړل؟ بند کړل. نو دا تحریمات ته کول په ځان باندې پابندۍ لګولې. قرآن کریم وایي کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. چې الله رب العزت حلال کړي دي نو په ځان په زوره پابندۍ مه لګوئ، ژوند مه تنګوئ په ځان، او هغه پابندۍ ختم کړئ. کلو سره قرآن کریم رد کوي په تحریمات العباد، چې کلو راشي دې مطلب یې رد په تحریمات العباد باندې. دا د شرک فعلی اولنی قسم و، تحریمات العباد. اوس دې ځای کې رد دی په تحریمات العباد د شرک فعلی پر رد باندې خطاب عام، چې الله رب العزت کوم څیز حلال کړی دی د بندګانو د خوشحالۍ دپاره او د هغې په حکم یې ته ولې په ځان حراموئ او دا پابندۍ په زوره باندې په ځان لګئ.
رد په تحریمات العباد. یا ایها الناس اے خلقو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خورئی اصل کې د کلو مطلب چې ګمدنو دی استعمالوي، ځکه پابندۍ شوي دا یوازې د خوراک سیزونو کې نه وي، بلکې دا په رنګونو کې هم وي، جامو کې، دا په ورځو کې هم وي. ځینې ورځې به په ځان بندې کړي کږلې وي چې دا سپیري دي. موږ یې تفصیل کړو اصولو کې چې په خیالي او وهمي فائدې، خیالي او وهمي نقصان نه د ځان بچ کولو په خاطر چې یو شی په ځان باندې سکی حرام کی، هغې ته تحریمات العباد وي. په عقیده د تطیر باندې او په عقیده د نحوست او سپیرتوب باندې خدای به دا هر څه کول، هم جامو کې، هم چې کمدنو په ورځو کې، خو خوراکي څیزونو کې ډېرو او قرآن کلو وایو. دویمه دا ده چې د کلو نه مراد استعمالول دي، چې بس استعمالوي یې. او دا مطلب دی چې اعتقاد د حل ته مراد دی، چې بس عقیده د حل په ولري، عقیده د حلال والی په ولري، عقیده د حلال والی. نکلوا مما فی الارض حلالا طیبا. یا ایها الناس اے انسانانو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خورئ دا غنا چې په ځمکه کې دي حلال او پاک. حلال دی ته وایي چې هغه شریعت نه وي حرام کړي، دې ته حلال ویل کېږي. طیب دې ته وایي چې په هغې سره حق د بنده نه وي متعلق، حق د بنده سره نه وي متعلق. لکه اوس چرګ چې دی دا حلال دی، خو پردی حرام دی که نه. که نه چرګ یو مرغو چې چاوني به د هغو په دې دلیل خو ګوره نه روا کېږي که ته دا ووایي. اوس لکه بادام چې دي، بادام حلال دي که حرام؟ حلال. خو د طالب د بیګو پردي د بیګ نه چې را پټای نو هغه څه شی دي؟ حرام. نو طیب دا مطلب چې په هغې سره د بنده حق نه وي متعلق، الله هم نه وي حرام کړي او د بنده حق ورسره متعلق، نو حلال خورئ او طیب. دویم حلال خدغه مطلب دی چې حرام نه وي، الله نه وي حرام کړي. او طیب دا دی طیب چې محبوبي، طیب چې محبوبي یعنی طبیعت کې تنفر نه کوي، لکه خاص حالن بیگانے چې بوی کړي اس کو خوڑے شنو خوڑے، لکه طبیعت کې تنفر نه کوي. طیب مطلب هغه چې هغه محبوب وي. پیسا شیخ صاحب رحم الله تعالی بچي دا معنا وکړه، بیا یې فرمایل وی زمونږ طیب هم محبوب دی. ځکه شیخ صاحب یادو وی زمونږ طیب هم محبوب دی. نو طیب معنا چې هغه محبوب وي، یعنی متنفر الطبع نه وي چې طبیعت کې تنفر کوي. طبیعت څه کوي؟ درې معنا طیب دی ته وایي چې د استعمال په ټیم کې ورسره ګناه ملګری نه وي، چې د استعمال په ټیم کې ورسره ګناه ملګری نه وي. لکه سړي مزدوري وکړه، ډوډۍ یې چې کمدنو حلال ځان له وګټله، خو چې خوړلی یې نو فلم یې ځان ته ولګو.
ځان ته ګان او لګوله نو د استعمال په ټیم کې چې کمدنو سره ګناه شو ملګری شو نو دا اوس طیبه نه ده دا اوس په زړه کې نورانیت نه پیدا کوي په سنت طریقه یې ونه خوړه چې استعمالی او ګټي نو په دغه ټیم کې ورسره مجاورت د معصیت نه وي د ګټلو او د استعمالولو په ټیم کې ورسره مجاورت د معصیت نه وي ګناه ورسره ملګری نه وي هکه اوس ته دکان کې ناست او سودا خرڅی او ځان ته د فلم لګولی نو حلال سودا ګټي حلال رزق ګټي او فلم دې ځان ته ولګو نو څه شو ګناه ورسره څه شو ملګری شو یا په کوازه ناستې او مزدوري کوي د الله او ورسره ځان ته ټیپ لګولی د ګلنار بیګم غزلې دې لګولې څه فایده دې وکړه خبره پوهېږي که نه چې د ګټلو او د استعمالولو په ټیم کې ورسره ګناه ملګری نه وي دا طیب دا څیزونه خوره حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان خطوه قدم ته ویل کېږي خطوه چې کمدنو قدم ته وایي تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان دلته قدم د شیطان څه دی ما لم یرد به الشرع چې په کوم څیز شریعت نه وي وارد هغه د شیطان قدم دی چې په کوم څیز باندې څه نه وي وارد هغه چې کمدنو شریعت نه وي راغلی دویم هغه تحریم د طیباتو حلال پزان حرامول دا د شیطان قدم دی دا د شیطان قدم دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی اعماله د شیطان عملونه امام مجاہد وی خطایاه گناہونه د شیطان ابو مجلس وی النذور فی المعاصی و گناہ کی مال منل منفت کول غلطی قرطبی ذکر کړی دی وی صحیح دا چې ان اللفظ عام ناطق عام نے فی کل ما عدا السنن من البدع والمعاصی چې سنت طریقینا او د شرعي طریقینا علاوه وینو کاغه بدعات وی او ګناهونه وی هغه پسې مروانېګا دې ټولو ته د شیطان قدم وی ان دا د دشمن قدم دی او د دشمن په قدم کې خودل دا تباہی له دعوت ورکول دي دا وجه کمونو تباہی راولي چې دشمن په قدم کېږي خدا براولي تباہی نو دشمن د قدم نزان وساته دا غینه چې کمونو ځان وساته خال شیخ سے مدذل العالی فرمایل وی د شیطان د قدم څه مطلب دی یو سړیو هغه شیطان ته وی چې بس کمړه ټول خلق دې په کوپر او شرک اخته کړي دي خلق دې تباہ کړو نور داران دې توم لګ بس کا شیطان ته وی شیطان وته وی ما څه څل کړی دی ما تاسو ته څه غلطي کړې ده لګا هغه ته ولې دا ټول په ګناونو کې تا نه اخته کړي او ما کله اخته کړي وراثت په چکر لزو بازار دلال چکر لا حال د شیطان لګیدو زلوبو چې کوم شربتو نو هغه کې ګوت اسخا کړه اب دیوال باندې راخ کله راځي هغه ته وی سړی ته راځه هغه تماشا کو د ما په کې څه ګناه دی دی خواږه لته کمنو چرمخه راځي کربوړ ولا شو راغی چې کربوړ راغی دور پسې دا دغه لګیدو دکاندار د ویاس نه چې خطر ارتاو شي نو شربت پر لسکی خراب کی ددا ته په خپل ورويشتو چپل ورپسې ورويشتا چې کته چې کمندنو کربوړ ارتاو شو
د تخت د لاندې نور پسې پیشو را منډه کړه چې دا جوړه غوښه ده چې را منډه کړه ما پله د کساب تختو دا غاړې نه کوتري را منډه کړه هغه ځان سره کوترې راوستو کساب کا کالسیشن کوترې د کوارټ نه نه وې دا چې کبدنو هغه را منډې کړې چا را منډې کړې مټیای والا کاکا وی زلوبو والا کاکا دا څه مصیبت شو زمانه تخ مخه ته غوبل سګو جوړ کو هغه چپل راوستو نو پیشو کوترې خلاصولو په چپل یې وښتو خپل نه چې کساب کاکا غتلې د کوی زویا د خرج د کوتري د قیمت نه خبرې ستاره ټول دکان د کوتري قیمت نشي ادا کول دا ماغه د کوټ د مې نه پاتې زړه وسره کوټ کې ملي کنه دا ما راوستره دا اوس غوبل شروع شو هغه ته لکه خدای باندې ما څه چل کړه خدای مې خلاصول کنه سمړ کړه خو نه ده قدم مړ شو نه څه چل وو هغه لکه کوتره او سړی ستنه ودا کوتره غوبل شو جګړه شروع شو شیطان هغه کستوي دا ما صرف کو طرح کړو دا دي د شیطان خطوات شیطان چې دې ډیر دلري نه سره گمراه کوي لکه اول بدل موبایل والی وستا چې کمندونو پلار بهر دی په واتس اپ باندې رینګ کوي لکه صرف واتس اپ په فیسبوک په کې بالکل نه هغه چې کمندونو روغ د کې باغشین بیا وای لوګو د کې د خبرونو نزان خبرول پکار دي کنه چې سړی دوره د خبرونو نزان څه کی خبر کی نو صرف بس یو څو پیجونه به نه سره ای آر وای به جیو نیوز به چې سړی خو د روزي نه څه کی خبري کی کنه نو دا معلومات پکې نبل راځي ولا غوتاور کی نو بس غوتاور ورګړي دا شیطان ګوتی دي शैतान पहले फर्स्ट फ्लोर दिखाता है फिर सेकंड फ्लोर दिखाता है शैतान ना से कही چې ډایرکټ تاسو ګناه کې اخته کوي هغه ډېر د لری نه گیم جوړي او دومره لوی کند به درته کنيستي چې حیران نشي نو لږ سوچ کوله شیطان کارونه تا مخيار شلو غونډه کې د شیطان په قدم قدم مګدا دا یوازې د پیریانو شیطان نه د انسانانو شیطان هم داسي هغه د گمراه کوي نو به د ډېر د لري نه پلان رانی ډېر د لري نه نو خیال کوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانی کی تاسو په قدمونو د شیطان زکه چې یقینا د استاد پر دشمن خارا مبین په لازمی معنا باندې فمانا د مستبین یقینا دیر استاد بار دشمن خارا دین مبین فخفل متعدی معنا باندې مبین عداوته یقینا دا شیطان استاد بار دشمن خارا کون کے دشمن خپل خارا کون کے دشمن خپل چې خپل دشمنی ښکارا کوي صاف اعلان کوي د دشمنای لا احتنکن ذریته الا قلیلا بالکل چې کم دنو د خپل دشمنای اعلان کوي انه لکم عدو مبین یقینا دیر استاد پر دشمن ښکارا دا دشمنای اثر داوي او دشمنی ادا ده چې انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا دے وسوسه چې تاسو ته یامرکم حکم کوي باندې وسوسه چې تاسو ته وینا کې تاسو ته د بدو خبرو او د بدو کارونو سو صفات د قول راځي او فحشاء صفات د فعل راځي اولګرام شیخ ابراهیم الله فرمایي امیر سیوم چې کله قران د شرک فعلی رد کوي نو په هغه ځای کې قرآن کریم لفظ د فحشاء ډیر راوړي اشاره دې خبريو دا چې فحشاء د عمل سره تعلق لري او شرک فعلی د عمل سره لري تعلق لري دویم دا عملی شرک چې
دا د بے حیاتوب او د چکلو دروازه ده. دا ښځې بیا په دې بانه باندې هغه وځي او بیا نور کاتے کوي. ځکه زیارت معنی چې مولا عبدالمومن کړی ده او بهانه فسق کړی ده چې دا چې کمونه د فسق او فجور یو بانه ده. نو بیسو بد خبرې والفحشاء او بدکارونه. نو سو منخت منل، فحشاء منخت وړل، بیسو حرامول، اول فحشاء او هغه حرام په ځان بندول، عمل به بیا کول. دویمه دا ده چې یو قوت غضبیه ده او بل چې کمدنو قوت شهوانیه ده. نو بیسو دا چې کمدنو تعلق لري دا قوت غضبیه سره، فحشاء قوت شهوانیه سره. چې کله دا دوه په انسان کې د حد د اعتدال نه سیوا شو، غضب ډیر شو، غصه ډیر شو، او دویم فحشاء چې کمدنو ډیر شو، بے حیاتو به ډیر شو، شهوات ډیر شو. اوس په د علم نه انسانیت نوم د علمو چې د الله سره تعلقي. اوس بل الله بارک کعبه کې وای وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چې دا دوه په اعتدالي نو انسان علم حاصلول شي. قوت غضبیه په اعتدالو، قوت شهوانیه په اعتدالو. چې دا کله د خپل حد نه ووتل شیطان دا د حد نه وباسي نو بهیمیت غالب شو، انسانیت لاړ. اوس پر الله بارکه ګړې وړې وي. انما یامرکم مطلب شیطان نے اړی د الله نه، خو طریقې سره ستاد نفس استعمالول. یعنی دا قوت غضبیه د غصې د طاقت دا غالب کول او شهوانی قوت غلط استعمالول. چې دا دوه غلط شو نو بعد الله نه بوړي. وان تقولوا علی الله، شیطان با خپل مقاصدو کې کامیاب شي. وان تقولوا علی الله، او دا شوکې تاسو په الله باندې خبرات چې په پويږي نه، یعنی به دلیل خبره وو کوي. ځان نه وسونه حلال کې او ځان نه حرام کې. انوار التبیان کې قایص ابراهیم الله ذکر کړی دي چې وهو قولکم هذا حلال للحرام وهذا حرام للحلال. حرام ته حلال ویل او حلال ته حرام ویل. واذا قيل لهم دا د کمندونو زورنا ده په اتباع الآباء باندې، په اتباع الآباء دا د مشرکینو زړه خبره ده. دا الله د دین مقابله کې، دا الله د دین مقابله کې هغه پلار نیکو خبر راغستل، د پلار نیکو خبر راغستل. نن سبا دې ته ویل کېږي ثقافت. نن سبا دې ته ثقافت وایي. تقلیدی شرکی تا تقلیدی شرکی تا دا الله د دین مقابله کې د پلار او د نیکو رسمونه راغستل، قومي رسمونه راغستل. دې ته نن سبا ثقافت وایي. ګوره ثقافت د دې لفظي معنی ده موندل. لکه تاسو قران کریم کې وایي حيث ثقفتموهم فإما تثقفنهم في الحرب. ثقفوا ثقف مندل ته ویل کېږي، ثقافت مندل. لکه ثقافت معنی دا ده
چې په دې باندې موږ څوک موندلي دي. اوس یو دی ثقافتی آبائی قومی. قوم خیل ته وای لکه پلار نیکه خاندان چې د سړي نو په دې باندې موږ خپل قوم موندل دي، خپل پلار نیکه موږ په دې موندل دي. دې ته ثقافت قومي وای. ثقافت قومي دي ته وای. دویم دې ثقافت وطنی. ثقافت وطنی دي ته وای چې زمونږ د خاوره چې کمزای پورې ده ندی کې د دې خلکو په خوانه رواج دی، نو موږ وطن والا خلک په دې موندلي دي. دا زمونږ د وطن رواج دی. هغه کې د پلار او د نیکه خبره نه وي. دې ته ثقافت وطنی وایي. درېم دی ثقافت اسلامی چې موږ نبی علیہ السلام او د دین مشران په دې موندلي دي. د دین اسلاف هغه موږ په دې موندلي دي. په دې موندلي دي. اسلام چې دی نو د پلارانو دارنګ د وطن خلاف نه دی، خو صرف دا یو خبر اسلام کوي چې الله د الله دین یعنی اسلام دا به د قوم او د وطن نه اوچتی باغې بغالی وي. ځنې رسمونه وي د پلار او د نیکه وي، خو هغې کې ډېرې ښې خبرې وي، پای کې د غریبانانو همدردی وي، د کونډو رونډو یتیمانانو خیال ساتلی. د داسې رسمونو پاللو شریعت حکم کړی دی. پای کې د مظلوم مرسته وي، شریعت د هغې حکم کړی دی. حلف الفضول وعده او د نبی علیہ السلام د 100 کالو په عمر کې و، په هغې وعده کې نبی علیہ السلام شرکت کړو. پس د نبوت نه نبی علیہ السلام وی کدی مال ننو مغه ته دعوت راکې نو زیمنم. پای کې د مظلوم رستوا د مظلوم رستوا نو داسې رسمونه شریعت نه رد کړي. شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله کې دا یو مستقل باب خره اصلاح الرسوم. باب الرسوم هغه مستقل په دې بحث کړی دی. هغه وی دا رسمونه ایجاد کیږي څنګه، خوریږي څنګه او خرابېږي څنګه. وی نبی علیہ السلام د رسمونو اصلاح کړی دا، ختم کړی نه دي. یعنی دا هغه چې کوم آبائی رسمونه پاغي کې کومه غلطۍ وي نو نبی علیہ السلام هغه ویستلی. نور ځنې رسمونه نبی علیہ السلام په خپل ځای سکړل پاتې کړل، لکه دا هغې د حاجیانو له اوبه ورکولو نبی علیہ السلام یې ورکوي که نه، دا د هغې رسم د حاجیانو خدمتو هغې نبی علیہ السلام منع خو نه ده کړې. داسې نورم قرآن او شریعت د ثقافت خلاف نه دی. هغه تا ته چې کمدنو دا نه وایي چې ته د پلار نیکه بېعزتي وکړه، ستا آبا او اجدادو چې کوم ښه رسمونه ایښي دي په هغې قدم کېږده. شاه صاحب ذکر کړي دي رسمونه په 2 څیزونو خرابېږي. یو په دې خراب شي چې په هغې کې فخر، ریا او اسراف راشي، نو هغه بیا د فائدې په ځای نقصان زیات کوي. په پای کې د بنده حق ضایع کېږي. لکه اولاد چې واده کوي، لور واده کوي، هغې له څه ورکول یو ښکلی رسم و، خو په هغې کې اوس دومره غلو کول چې بیا یو غریب سړی خپله لور واده کولی نه شي. نو د دې غلو د وجې نه رسم څه شي؟ خراب شي. رسم خراب شي. یو د دې د وجې نه خرابېږي. دویمه دا وي
چې پاغي کې د کله د الله حق ځای شي بیا د وهمونو شکار شي که دا ورسم موږ نه کوو نو موږ ته به څه نقصان څه شي ورسېږي نو دغه ځای کې اوس د چا حق ځای کېږي الله حق ځای کېږي نو دکه سره رسم څه شي خراب شي نو شریعت د دې دوه څیزونو څه کوي اصلاح کوي چې دا د اسراف او د غلو شکاروم نشي او دارنګه د کمونو د وهمونو شکاروم نشي داغي شکاروم نشي نو داغي شریعت چې کمونو اصلاح کوي ثقافت وی د شریعت نه خلاف نوي اوس زمونږ د پاره ټول څه شی دی شریعت ته بس مونږ له شریعت ستاره د شریعت یو حکم دی او زما د پلار نیکه طریقه دا غي نه سوا خلاف وا دا ثقافت نه دا ګناه دی دا زما د پلار نیکه طریقه نه دا ګناه دی ځکه د مسلمان د پاره ثقافت اسلامی مقدم دی د ثقافت وطنی او د ثقافت قومی ثقافت اسلامی با غالبی په ثقافت قومی او په ثقافت وطنی باندې لکه د پلار نیکو پر رسم د قوم پر رسمونو په دې باندې به شریعت غالبی نو که شریعت اجازت ورکو وی کا او که شریعت نه ورکو مې کو لکه مونږ پښتانیو زمونږ د پښتنو یو کلچري مونږ هغه کلچر شریعت ته پیش کو کدا کلچر دا ثقافت دا رسم د شریعت نه خلاف نو شریعت نه خلاف نو نو مونږ خپل پښتو کو او به چلو او کدا د شریعت نه سو خلاف مونږ به سایت تکو دا مونږ سایت تکو بس دې ځکه زه پښتون نه یم بس دمتو ګډا داړو د پښتنو کلچر دینا رباط سیتار ډولکې داړو د پښتنو کلچر دینا ته خیر د پښتون تاریخ وګوره د پښتون تاریخ وګوره چې د پښتون تاریخ سو او پښتون په تاریخ کې څه کړی دي او د پښتون تاریخ خرابول ولې شي لږ پښتانه وګوره د دې علاقې پښتانه ګوري د نور ګوري لږه مشران وګوره خپل مشر ولو پیژن ستا مشر میراوس نه دی ستا مشر چې کمندنو هغه ماجبینه نه ده ستا مشر ګلنار بیگم نه ده درسانګ ستا مشر نه ده ستا مشر څوک ته تل خپل مشر پیژناول د چا اولادي او د چا په اولاد کې ته او څوک ته لږ خپل تاریخ وګوره خپل تاریخ لږ وګوره کله دې ګوري کله لري ګوري او د پښتنو تاریخ څه کړی دی په دنیا کې دا وګوره خیر دی د دې علاقې نکړې غجو خان د نن تقریبا 400 کال مخکې تیر شوی دی او په دې علاقہ په ټوله باندې د ملک احمد وسه دی او هغه په دې ټول علاقې اسلامي قانون نافذ کړی دی هغه سره خپل فوجو غجو خان چې کمندونو د علاقې نکړي هدي علاقې نکړي د سوات نکش چې دی شیخ ملی دی وګوره خیر د شیخ ملی چې شیخ ملی څه کړی دی او د شیخ ملی څه تاریخ دی دارنګه چې کمندونو د عثمان خیلو نکو وګوره عثمان زی وګوره او د عثمان خیلو نکو وګوره چې کوم غټ قومونه دي افریدی قوم نه ورکزی قوم نه خیر د څه د دې نکانو تاریخ وګوره او بیا وګوره چې په خپل دور کې په انګريز په هندو په سیک سر چې ګرځول دي پښتون ګرځول دي د محمود غزنوی تاریخ وګوره محمود غزنوی پښتون دی افغاني دی او په دې علاقې د محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی دې علاقې ته نه راغله هغه په سند باندې هغه علاقې ته راغله
دې علاقې باندې محمود غزنوي غزا کړې ده او هندو او سیک هغه ختم کړی دي. لږ د پښتنو په هندوستان کې ابراهیم لودي څوک و؟ ابراهیم لودي لودیان چې کم حاکمانو او پښتانو د پښتون کلچر راواغست ډولکی سره چوره سره او باجې سره تر پښتون نه پرتګو باسي. پښتون دې څوک دا اول خپل آبا او اجداد کو پیژنه دا غي رسم کو پیژنه پس هغه نه وایي چې دا زما ثقافت دی. د پخوانو نرانو پښتنو دا غي دا خبره وا چې پښتو او اسلام لازم او ملزوم دي. دا پښتنو خبره وا چې پښتو او اسلام لازم او ملزوم دي چې پښتون چې کم کار د پښتو دی هغه په اسلام کې او په اسلام کې او چې وي د اسلام خلاف کار په پښتو کې هغه په پښتو نه د اسلام او د پښتو د لازم او د ملزوم دا مطلب وو هغه دا مطلب وو او دا چې یو قوم چې په جمع اسلام راوړي ته اوخه نه پښتانه تاریخ د قوم مرو کوا او پښتون قوم شرماوه ما او پیژنه داغه تاریخ چاغي په دنیا باندې کړي سدي ډېر پاسي جنکه وګړي او یا چې کمنو باجی وګړي او دا د پښتون کلچر دی دا چا کلچر دی او دا چا ثقافت دی لکه سوچو کا د پښتنو چیل چې دی د زمونږ د ثوابای چیل د غټو ټکو چیل وته زنانه وي دویم ته دال چیل وي دال چیل پړونه چې کمپسرای زمون زنانا چې سپین پړونه وي او سره دوره ټاکی پکې دوی ګوره په هن پاجابګر کې دا چې کمندونو د پښتنو چیل له دا ثقافت ولې ده د پښتنو زنانو په جنگ آزادۍ کې په مجاهدینو باندې خپل پړونی اچولیو په شهیدانو نو په هغه باندې د وینو ټاکی وشو نو اکا پښتنو خپل پړونه کو پیدا د شهیدانو وینه به زمونږ پسري او دا به زمونږ تاریخي هغه دال چیل دي څکو هغه د غټو ټکو چیل دي څکو هغه د ارتاو کا ثقافت خدا په خو کې راکاږو تر ثقافت پښتون نه خبري دا د قومونو تاریخ مسح کول دي او هغه خرابول دي. اسلام دا ابتدانا د اسلام خلاف چې چلیدل لري نو ثقافت چلیدل لري وی ګوره قران کریم ټول ګوره د اسلام خلاف چې چلیدل لري ثقافت یا ثقافت قومي یا ثقافت وطني دا چې کومونو چلیدل لري لکه دې ځای وی یو طرف ته منزل الله دی او بل طرف ته نتبع ما الفینا علیه آباءنا ثقافت قومي دی من منزل الله نه منو من ثقافت قومي منو د په قوم غیرت کو دی دا دې په قوم غیرت کړي دا سورۃ المائده کې ني سورۃ انبیاء کې ني سورۃ زخرف کې ني سورۃ الاحزاب ګڼو ځایونو کې دي چې دا وایي چې موږ خپل پلارانو په طریقه روان یو خپل پلارانو په طریقه دا مطلب دی چې مون قوم لرو مون وطن لرو مون کلچر لرو زمون خپل کلچر شته ته زمون کلچر مون په خو کې ارتا وای پیغمبر ته داوي پیغمبر ورته وای کنزل نه کوي بدر نه کوي چې ستا پلان نک په خو پس راکاګم ستا پلان نکلا څه شي نه پیغمبر ورته وای چې پلان نک عاقل او مهتدي نو خلق ورپسې دي خو کپلار نکده دوزخ تارتاوی نو بیا ورپسې مزه معیار خی قرآن کریم معیار خی دا په هر دور کې دا تقلیدی شرکی وو او دا ثقافت راوستو کله وطنی ثقافت او کله چې کمنو قومي ثقافت اگر اوالی او فرعونم ثقافت وی هغه ثقافت یادو زمون خپل ثقافت ته ان هذان لساحران يريدان
ان یخرجاکم من ارضکم ویذهب بطریقتکم المثلی ستاسو ثقافت ختمی ویذهب بطریقتکم المثلی فرعون وی انی اخاف ان یبدل دینکم ستاسو نظام ستاسو کم خپل ثقافت تے اغل ختم والغوائد ختمی دے خو یا ثقافت مائی ملکی دے فرعون ملکی نظامو اغا پسلاس کے اغسطے ہو علیہ سلی ملکو آپ اغلاس کے اغسطے ہو اور چا ثقافت قومی و پیغمبران چی کم قومونو لراتلل اغیب و طوی اجئتنا لنعبد اللہ وحدا ونظر ما کانا یعبد آباؤنا ثقافت چه بمقابله شریعت شي نو د خپید تلید پاسا دی میل باندې کیدا او فوټبال له څنګه لته ورکه دک شانته لته ولا ورکه دا شانته لته ولا ورکه بیا چې کله ثقافت بمقابله شریعت شو او چې کله ثقافت خادم د شریعت شو نو مونږه ولا تلیخ کولو بیا مونږه پښتاني مونږ پښتاني مونږ تبه زمونږ نه زیات پښتون نه راشه پښتو به تمنګو خو چې پښتو خلک څنګه کوي او پښتو مونږ وایو چې مونږ اول مسلمانان یو بیا سيو پښتانه او دی وی ځا اول پښتون ما بیا مسلمان د دې آیت من خلاف دا آیت مستانه من مونږ پښتو تابع کو د چا د اسلام بس خبره ده مونږ وایو خادم په دیوی خادم پښتني دي هم غمونه پښتانه مونږ وایو خادم مسلمان هم غمونه مسلمانه په طریقه باندې وایي ثقافت د شریعت خادمو بسرو چشم او کله شریعت خلافو برپشت پا میزنم حکم غیر الله پتلی په سره ارتاو کو د فوټبال په شان الله تعالی ورکا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دی آیات سے کم نظر امام ابو حنیفہ جس کو سرا والی خدای بندگانو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کم ځای خو ګول یا غځای نه وای کنه وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ خلیل بیا مالوچ راځي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فاکی چویل چې دیتا اتبعوا ما أنزل الله تابعداریو کې دا شرالی ګلی دی الله قالوا نوای دی بل نتبعوا ما الفینا لآبانا بلکې مونږ تابعداري کوو داږي چې مونږ دې مونږ پاګې باندې خپل مشران یا دا زمون قومي ثقافت ته الفینا باندې ثقافت شو کنه مندل شو کنه خو یا وجدنا یا الفینا یا ثقفنا چې کوم وای نتبعوا ما الفینا لآبانا چې مونږ دې مونږ پاګې باندې خپل مشران اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا مړه لنډه داره چې پښتانه سره د اسلام نه مشران کو نه زموږ پلار نیکه سره د اسلام نه مشران کو نو اسلام د ټولو نه مشر دی مال فینا علی آبانا چې مونږ دې مونږ پاګې باندې خپل مشران دا چې کمدنو تقلیدی شرکیو او دا اتباعی شرکیو دا غلطه دا غلطه ده چې سړی د کمدنو یو طرف ته منزل الله دی او بل طرف ته د کمدنو د پلار نیکه رسم دی او ثقافت قومي دی او یو سړی هغه ارتاوي الله حکم ارتاوي او دا اخلي او ملک صاحب کون نه مارنه ا سړی چې وی خط ور پسې تلو وکلی تراشه خزه د کونډه شوی ده او دلر خپل چودري ته وی به مال ته کمندونو چټي راکا هغه ته ولې چټي درکما به زما خزه کونډه شوی ده ناغو ته وی چټي واخلا ولکه دا ټکه مو وایا اګه چټي بدل سکما درکم خدا مو ته زما خزه شوی ده کونډه شوی ده وی چې خزه خپل کونډيږي ته سړی مړ شي نو ته خدا غلسي ژوندې هغه ته نه دا ما ته ملک صاحب خط کې لیکلي دي چې ستا خزه څه شوی ده کونډه شوی ده او ملک صاحب کون نه مارنه ملک صاحب دروغ نه دې ته جمود ویل کېږي دا چې کمدنو پړاندو خسور لیدا
مولانا رومی مثال ذکر کړی دی وی یو سړی و د هغه زوی بیمار شو ډېر بیمارو نو په دې بیماری کې بیهوشه شو نو دلر خپل پیر ته وی پیر صاحب راوستو پیر صاحب ته زما په دې زوی دم واچو پیر صاحب چې الګ دا راړول دی وی دالو کومړ دی دالو کوسره مړ دی د جنازي فکر ولا کوا کور کې غوبل شو چې الګ مړ دی چاوي مړ دی چاوي نه دی پلار یو حکیم تیرې دو ډاکټرو هغه زمې لګه تماشا وکم چې راغی تماشا وکړه تالک نه بځ چې کو ځل باندې کوته کې خو دې هغه وته لکړو دې الګ به وشه شوی دی او الګ چې کمنه روغ دی نو دې پلار ته وی ته خپکیږه ما او دا الګ چې کمنه نغه دی ژوندې دې خپکیږه ما پلار وته وی مردش گوید چکا ملاکیم زنده دانستان اورا جال عظیم وی زما پیر سے دتا سبی لی مړ ویلی دی دتا ژوندې ویل چې کمدنو دا جهل له دا پیسې شه دی جهل له دا خبره اترې کې دي چې هغه معصوم راوي شو هغه پوښ کې راغی دا هغه الګ دی پلار ته وی گفت خوشبات اے پدر من زندایم تو چراناک بگویم مردایم و بابا مبارک زو خود ژوندی ما ولی ناروا خبرې کوي چې دی مړ دی هغه ورته وی پلار ورته وی حاج کې چو مرده دانت تورا چو بدانم زنده بے حیا زما پیر سے تا ته ویلي دي مړ ویلي دي یا بے حیا تا ته څنګه ژوندی وو تاسو څنګه ژوندې مو دا ثقافت ته خیر پرتوک دی وځي خو ثقافت ته بدل شي به ژوندې مړ ژوندې کوي ژوندې مړ کوي وې دا څه شي ثقافت ته بالنا تابو مال فینال ابانا بلکې مونږه تابعداري کو دا چې مونږ دې مونږ باغ باندې خپل مشران اولو کان اباهم اگر کوئی مشران دے چې نه پويږي پیسو او نه بس عملاري چلا عاقل وي او لا يهتد وي داغه پلار مزه کپلار نکدي عاقل او محتد نو مفهوم سره معلومه شو ځکه نه بیا دغه پلار چې عاقل او حق ته معلومو یا د بل چا نه ذکرو او باغی په روانو به تور پسند شه روان شه د داسې تابعداري مکو شغل یا عقلی او لا یهتدی پړندو خسورلی مکو خدایا د امامانو بارک وایي نو است سوچو کا دیتا کم طرف ته یو طرف ته نصیحت عیده او بل طرف ته امام ابو حنیفه قول له چې چاویلی جنازه د انس نه منه او امام ابو حنیفه منه دا ظالم بلا په دنیا کې شناس قطعی دی یو طرف ته او بل طرف ته امام قول له اوس یو طرف ته امام قول له او بل طرف ته ستا په نسبانه هغه د حدیث نه خلاف ته په نه پويږي یا تا د امام قول خاري او تا ته دلیل معلوم نه دی تا ته هغه ماخذ معلوم نه دی دا غستان نقصان نه هغه نقصان خو نه دی خپل نقصان پاغه باندې ورته پی خپل نقصان پاغه مته پا غر چې ما دار مستقلی د امام قول او مدلل باشد بردوام نیست قولش بے دلیل اعلیل نیست هر کسرا ولی علم دلیل آیت باشد دلیل شیا خبر یا بری اردو قیاست سے پسر امام او د مجتهد قول به دلیل نه کله آیات نه معلومیږي کله حدیث نه معلومیږي
چې کم دنو هغه په دې دواړو باندې قیاسي خو هغه ماخذ باندې څوک پوهېږي هغې باندې څوک پوهېږي نه دا اتباع چې دا په حقیقت کې د قرآن او د سنت ته لکه زموږ مفتی صاحب محترم د چارسدي هغه تعریف کوي د تقلید چې په قرآن او په سنت باندې عمل کول موافق د تشریع د یو امام په قرآن او په سنت عمل کول موافق د تشریع د یو امام زه قرآن منم زه حدیث منم خو په تشریع د امام ابو حنیفه منم ستا په تشریع نه منم دی خفه په دې دی چې زما په تشریع ومنم نو ځان توم مولی زوم مولی چې ستا تشریع منم نو ولې زه نشم کولی که تا سند اغستی نه سند خو ما هم اغستی دی که تا چې کمدنو دور حدیث کړی دور حدیث خو ما هم کړی دی ما په خپل اتباع باندې لازم کړی او ځان لازم الاتباع ګڼي او امام ابو حنیفه لازم الاتباع نه ګڼي یعنی چې کوم د عوامي هغه د هرې مسلې حدیث معلوم دی او چې کوم پکې زما په شانتي عوام مولیانی لکه چې جامه په د مولای یي عوام هغه ته معلوم دی لکه ما ته دا مخامخ خبره یو حدیث په صحیح سند سره یو حدیث ما ته نه یاد اس مسئله کې نه چې سند پوره مکملی او تر نبی علیہ السلام پورې او د حدیث الفاظ ټولي ما ته یوم حدیث نه دی یاد لکه زه وایم د امام ابو حنیفه نه منم او د حدیث منم دا د کولو خبره ده ته چې کوم وایې ته په یو مسله کې داسې یو حدیث راوړه چې معارض نه بیا چې حدیث معارض شو یا پکې مطلب څه شو معارض شو د حدیث دو معنی شوې ته د یو لب ترجیح ورکړې په دې بل دا سره کم تولې ته ماته دا وښایې بس ته ترجیح وایې زما ومنه زه هم زه ترجیح د امام ابو حنیفه منم بس فرق دا دی ته زه یو حدیث ته ضعیف وم زه ته ورته وایې خو زه ورته نه وم ځکه ته نن راغلی او امام ابو حنیفه په دویمه صدی کې تېر شوی دی او په دویمه طبقه د رواتو کې دی تابعی دی د هغه په ټیم کې دا حدیث چې ونه په دې کې ضعیف راوي نه تا ته چې را رسېده نو ضعیف راوي پکې راغی نو هغه چې استدلال کړی نو دا دلیل دی چې دا حدیث قوي و هغه ته ولې استدلال کوو دا هغه چې کوم خپل سند دی ابو حنیفه عن حماد عن ابراهیم النخعی عن القمه واسود عن ابن مسعود تدې کې ما ته ضعیف وخایي دې سند ته ویل کېږي سلسله الذهب سلسله الذهب ته ویل کېږي دا د فقه حنفي سند دی د امام ابو حنیفه د یو حدیث ته استدلال کول دا دلیل دی خبره چې دا حدیث صحیح و تا ته چې را رسېدو نو تا ته چې را رسېدو ته نن راغلی نو پای کې ضعف راغی امام ابو حنیفه چې کوم ځای استدلال کړی ته پای کې ضعف وخایي پای کې ضعف نشته دی او دا پوهېږي نه په دې باندې صرف او صرف د افتراق سیوا کولو دپاره چوڑله سیوا شي بس ائمه مطبوعین ائمه مجتهدین هغه قرآن او سنت نه خلاف خبرې نه دي کړې هغه زمانه د علم وا او دا زمانه د جهل ته وایي امام ابو حنیفه ته حدیث نو رسېدلی چې هغه ته نو رسېده تا ته د کوم ځای نه راورسېده تا ته د کوم ځای نه راورسېده د امام ابو حنیفه باره کې څه دا وایي چې لا یعقل ولا یهتدو لا یعقلون ولا یهتدون لږ سوچ وکړه ځان سره صرف ځان سره لږ سوچ وکړه مولانا رومي او ځای کې ذکر کوي چون خدا خواهد که پرده کس دارد چون خدا خواهد که پرده کس دارد میلشان در توانه پاکا برد شکل الله غواړي چې او سړی بې عزته کول غواړي د هغه توجه دې ته غواړي چې په نیکانو رد شروع کړه په نیکانو رد شروع کړه امام ابو حنیفه رحمه الله یو مقام ته رسېدلی دی
او مقام ته رسېدلی دی ستا په بدو ردو هغه د هغه مقام نه راتاویږي نه او خدای وکړه که هغه معذبي نو زما او ستا په صفتونو هغه د هغې نه خلاصېږي نه خو ځان ولې خرابوي ځان ولې خرابوي لږ په ځان خفه شه او په ایمو باندې لان و تان مه کوه هغه اسلافو په اسلافو لان تان کول دا چې کمدنو مبتدع دی صاحب په سلف مبتدع دی چې په سلفو باندې بد وایي د هغه تقوا مقوا نشته عابدتي دی او امام ابو حنیفه په اسلافو کې دی امام ابو حنیفه تابعی دی ورؤیتاً تابعیت د هغې اتفاق دی روایتاً کې اختلاف دی او د تابعیت دپاره روایت اړو شرط نه دی نبی علیہ السلام وی توبا لمن رآنی ورآ من رآنی وروان رآنی بختور دی آغا سوک چیزی ولیدلم او بختور دی آغا سترگی چه کمسترگو زلیدلم آغای ولیدلم او امام بوانیفر رحم اللہ تعالی تقریبا دو یا داتو صحابو سر ملاقات ثابت تی چه ملاقات دا آغا شوی دی روایت آغا اتر روایتونا لس روایتونا امام ابو حنیفه نقل لی په صحابو په سند خو بیا هم که روایت دی نو نه دی رویت خو اتفاقی دی ما تابعی دی او تابعی به اتفاق سلف کی اب اتفاق سلف کی دا غی باره کې خوله چلول او بیا چې کمدنو بدرنګ خوله چلول سوچ کول پکار دی دا آیاتونه د سباره کې راغلیو هغه ځای ووایه ښه صفا صفای ووایه صفا صفای وای چې خلق پوه شي او چې سکه خلق قوم سره غستی دي وطن سره غستی دي د الله د قانون خلاف وی وای کنه اولو کان اغیل خلیل مالوچ راځي اولو کان باهم اگر کوي مشران دی لا یعقلون شیئا شنو پویل په سیس باندې ولا یعتدون عاقل چې خپل حق معلوم کی او محتاج چې چا په رواني ولا يعتدون او ندی بسملارو ومثل الذين كفروا كمثل الذي مثال ذکر کئی مثالو لکه څنګه چې اوله ایسه کې مثالونو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نو دلته مثال راوړو ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ظاهر کې دا دي چې الذين كفروا جمع او كمثل الذي مفرد دي نو مشابه جانب ته جمع ده مشابه به جانب ته مفرد دي نو یو عبارت په حذف د مضاف دي ومثل واعظ الذين كفروا ومثل واعظ الذين كفروا دویم مثل الذين كفروا ومثل داعيهم كمثل الذي ينعق داعی و سرشی مثال وی چې دې کافرانو لته دعوت ورکړي دا الله دې دین او دا داعی د واعظ او د نصیحت کوونکی مثال دا پشان د شپن کی دی پشان د شپن کی دی چې هغه سارو ته چوي وباسي اوس د مثال یو طریقه مثل الذين كفروا فی اتباع الآباء د کافرانو مثال په تابعدارۍ د مشرانو کې هغه داسې دی لکه د شپنکی چې سارو ته आवाज کوي دوی په شان د سارو دي لکه ساروی چې راوړي او په مطلب یې نه پوهېږي دغه شان ته دا کافران اوازونه اوري خو انابت پکې نشته په دنني غوږې نه اوري
نو دی وجه نه مانی نه لګري وشي ما عنوان یې خو دریم توجیه وکړه د ذهن دی روان شو اوس راوپس مثل الذين كفروا كمثل ما في اتباع الاباء ولو کنه في اتباع الاباء د دې مثال په تابعدارۍ د پلارانو کې هغه چې کمندونو په شان د سارو دی لکه ساروی چې دی دا د اواز په حقیقت نه پويږي نو دې د پلارانو د اتباع په حقیقت نه پويږي چې دا مونږ دوزخ ته څه کوي ارتاوي کې جنت ته وځي د دې په حقیقت دې پويږي نه خو صرف په چغه پسې دي روان دي چې ثقافت بس کوشو لنډه طریقه و زين دا د داعی مثال د راعي سره ورکړي داعی راعي دا لوري داعی او راعي چې اوسړه داعی د دعوت ورکړي د دې مثال د شپنکی دی لکه شپنکه आवाजونه کوي چې توي توي आवाजونه ګډو بيزو ته کوي کنه نا ګډي بيزي صرف ساوري आवाज اوري دا आवाज په حقیقت نه پويږي دک شانت دا کافران مساله اوري خمنيه نه نو پويږي په دو پوز درېم د دې کافرانو مثال پشان د سارو دی پشان د سارو د کامرګرام شیخ صاحب رحم الله فرمایل ساروی په ګران عادت کیږي او هر پیغمبر ګړي سره ولي صحیح ده هر پیغمبر ګړي سره ولي دي بيزي سره ولي دي موسی علیہ السلام له فرعون په کلی کې چانه ور کول نو ځکه شهزاده وکړه هغه ور په خپل څه ته بوتو مادیان ته ویل ته به وساره خیر دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سکوي سرولې كنت ارى الغنم لاهل مکه على قراريط په مزدوره باندې به سرولې نبی علیہ السلام پیسې به غسرې د مکی والو غړي به بوتلې دا لا تربیت کېږي سارو خو نه پوهیږي او دوی نو یو ځای کول ګران کار دی نو چې دا د اول نه تربیت وشي چې دا څه وکړه راځي مکه نظم به جوړای راځي موسی علیہ السلام د ویزه تخته دی نو منډي انو راځي راکړه ویډیو ولا نو څه راکړه لکه کې زور ورکوي کما کړی دور ځان ستړی کو زدي ستړی کړم ځان دې فرشتو الله ته وی چې دې په دې ساروي سره خبر کیږي په انسان ته سره خبر کیږي دې هغه دې چې دې نبوت ورکړي د سارو سراولو کې الله رب العزت هغه ته کتنه طریقه کوي الله رب العزت وی نامګران شیخ رحم الله فرمایل وی کفار کل بهایم دي دا د سارو په شان دي دا خلک عوام کل انعام چې تاسو وایي دا د کثر کرنا وایي مطلب دا دی چې عمر د سارو سره دی په ګرانه د کی دا ځکه چې د سبب په یو رسو کې مسالو کې او بیا په لاره سپټامه چې اوس په کوم دنو د ګلونو هار راډیو مال د غالي کاچي نه دا به دوی کوي لکه به موږ عزت به موږ دا په ګرانه د کی زموږ د زموږ متذل ولالي وي پښتون د مثال د میخي دی په پښتون د عادت کی میخه وي تاسو نه ده خو یو طریقه ده د میخي نه کاټه را څه راولا کاټه دا میخه ولر په خپل دا روانه وي د پښتنو په ماشومان مهنت کاوه چې تی په ماشومان سره مهنت کوي به دا استاد دې ډېر خسرې دې موږ بچو سره ډوره خواري کوي چې کور ته راځي وي السلام علیکم دا نو بیا وګوره د دې کور پر اړین ستای د دې کور چې کومه څه خواږه دی باندې لګي کنه دا وتاله هغه تعالی وروړي او کټي سره خواري دا مهنت دې دا وته کوي ورو خواري وګوره د استاد ته وي څلورم نمبر کې څه شي اقرار مسلم
وړو باندې وسکو شفقت کو ځکه دا زموږ د دین بوزغلې دي را روان وخت دی دی صحیح ده لږ وخت وای موږ باندې دا وایو بیا مشره دي کبه دې مهنت کړو او صحیح وي که مهنت دې نو کړو جوړې دې وځه دا قرآن وي چې دې مثال سارو دي دې سره وقاري کول غواړي مثل الذين كفروا في عبادة الأصنام کافرانو مثال په عبادت د بوتانو کې دا څه دی لکه شپنکې چې سارو ته چلوي په کله لکه کافران ته چلوي بوتانو ته نو ته چلوي دغه شانتي مثال دا څه دی لکه شپنکې چې سارو ته او بيزو ته چلوي خبرو خو فرق دومره دی تشبیه په کل وجوه کې دي کنه بوتان یې ورورینا او ساروی قول کوي دا الا دعاء ورضاء دا مشبہ به جانب کمرادی مشبہ بنی مشبہ به جانب کمرادی مشبہ نه مراد بل نتبع ما بين آبانا ومثل الذين كفروا مثال لا کسانو چې کفر کړل کامن الذي پشانا کرتے ہمیں پوچھ چلے واسی آم ستا چناوی الا دعان مگر برنا و چغا نیتا دعان چغا چچلی واسی دعان بلنا وندان و چغا سومن بکمن دیکھانی دنیا جوڑا دلی ہم لا عقلون دین کوئی حق مسلمان سر کوئی نا یا ایو الذین آمنوا کلوا من طیبات خطاب خاص پر خطاب عام انتو مدتو انتو یا بنی اسرائیل انتو یا ایو الذین آمنوا ذکا حلال خوراک ضرورت دا مسلمان دے کافر کا خطر دا خوشتین خوری نکوری ذکا خطاب خاص کو انتو یا ایو الناس پسی یا بنی اسرائیل ذکا انتو مسلمان اولو کرنا او دل توری کلو من الطیبات وامت ما رزقناکم واشکروا لله ایمان والو کلو من طیبات کلو را شرط پسی تحریمات العباد یا الذین آمنوا ایمان والو خری تفاق وارنا چدر کرمی تاستا واشکروا لله او قدر قید اللہ نعمت کلوی مقدم کو واشکروا باندے ذکر عبادت دپارا عبادت دپارا حلال خوراک انتہائی ضروری حلال خوراک تو انتہائی ضروری حلال خوراک لکا مدار عبادت تو قبولیت پسند ہے حلال خوراک چھ حلال خوراک نہیں بیا عبادت نہ قبلی مطعمه حرام وملبسه حرام فأنا له الاستجابة چلاسی بابا علیہ رحمت فرمائی دی کہ نان پاک تقوارا ملا کر حلال روڑائی دیتا ندار تقوار مدار دے تقوار حاصلی کی سر حلال روڑائی سوکن حلال روڑائی ہوتی والا جتنا تقوار حاصلی خبر پوری تقوار حاصلی کی بیار مسیدان میں وی ایفاق کی تو پاک از نان پاکت ایفاق کی تو پاک از نان پاکت استادا پاکستان چلے نظر پاک روڑائی نا پاکت کلو من طیبات ما رزقناکم خریتا اصلاحنا دفاق وارنا جرکرمی تاستا واشکروا لله او قدر وقید اللہ رب العزت تتاثر دعوی عبادت توئی انما حرم علیکم میتتا بیان تعلیمات اللہ اور رب نزور العباد تشرک قیدی دویم قسم سو دا مشکندر لگا دیکھے دا دے رمضان فائدہ دار نروجی رمضان فائدہ دار چې دې کې دا سبق یو بل سره سي نږدې
کال کې خو یو خبر باندې کال په اول کې وکړي نو بله چېرته راځي کال اخر ته راځي نو هغه د کال اول هغه چېرته یادېږي او امتحانه پورې چې ډېرې شي امتحانه پورې شي یادې شي د امتحان نه پس ونې یاده نو خبره ختمه وي پروژه کې خو دا فایده چې دا نږدې هغه رسول وي فاتحه وي په بقره وي په آل عمران خلاص کړو شي یو بل سره شي بیا په کې راځي سره راځي بیا په کې راځي دا خبرې بیا راځي نو قرآن مجید متشابه دی که نه خبرې بیا راځي انما حرم علیکم نو د نزور العباد دا د شرک فعلی دویم قسم د وهمي فائدې په خاطر غیر ضروري څیز په ځان ضروري کول د وهمي فائدې په خاطر یو غیر ضروري څیز په ځان څه کول انما حرم علیکم المیتة یقینا حرام کړی دی الله په تاسو باندې مرداره چا په خپل مرګ مړ شي په خپل مرګ مړ شي غوا مې خاګړه شیلې چرګه چې هغه په خپل مسار را پاسېدلې خپې اګرې ته کړې مرداره المیتة چې هغه ماغه پې ونه شوه وینه پې ونه وتله والدمه او وینه په شړبایدونکې کومه وینه چې په تیزه وځي په جذباتو هغه وینه حرام نور هم داسې سوروالی غوړه کې سوروالی دی یا څه دی هغه حرام نه دی والدمه او وینه ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر ټول حرام دی خنزیر چې کمونه ټول حرام دی د هغه هډوکي حرام دي د هغه ویښته حرام دي د هغه څرمن حرامه ده لکه نجس العین دی نجس العین دی اوس ګندګي ده نو هغه ټوله حرامه دي بای کې دا دي چې لکه د پاسه صحیح ده او د لاندې نه ټوله دي حرامه دي دغه شان خنزیر دی د هر څه حرام دي خو دا غوښه یې صرف دلته ذکر کړې ده ځکه دلته د کولو خبر راتله خبر د معقولات وه نو دې وجې نه غوښه ذکر کړه دې نور خنزیر هر څه حرام دي ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر وما أهل به لغير الله دعنا رب نزور العباد الذي يوم عنا غلطا أغدكم أهل بمعنى دزو بحوان أهل بمعنى دزو بحوان دا معنى غلطا أهل بمعنى دزو بحوان دا معنى صحيح ذکر احلال لغت د عربو کې شرط په معنا د ذبح نه راغلی په معنا د ذبح نه راغلی نو معنا غلطه ده مسله صحیح ده مسله ده وما ذبح لغير الله هغه شی چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم حلال شي صحیح ده ذبح کېده د الله د نوم په ځای د بل چا نوم څه کړو واغوستو دا شی څه دی حرام دی خو ما دا معنه صحیح نه ده پوه شوې که نه وما أهل به لغیر الله اوس صحیح معنی کومه یو معنی د منظرمانه مراد مذبوحه دا به بطور تمثیل دا به بطور سی ځکه چې ډېر څیزونه داسې وو چې هغه به د حلالي څیز او د ذبحې څیز هغه به درګاهونو له وړو او زیارتونو له به وړو نو که مفسرینو منظرمان دی عام او صرف مذبوحه ذکر کړي دا به بطور تمثیل د وجې د کثرت استعمال بطور تخصیص په نه وي چې ګینې دا حرامه ده او نور نه چې ګینې حلال شوي څیز چې زیارت ته وړي نو څه دی حرام دی او چې نه لوړ پراټې وړي نو هغه حرام دي دا مطلب بني ولکه دا یو مطلب دی معنه کړو مفسرینو ما ځکه وکړه کې ضرورت نو ماما او هغه مذبوحه چې اوچت کړی شو په دې باندې د الله نه علاوه د بل چا نوم د الله نه علاوه د بل چا نوم
دې دوه مطلب شو یو دا دی چې لکه دا مجموعه حلال شوې چې حلاله وي د الله نه علاوه د بل چا نوم څه کوو بل چا نوم واغوستو دویم دا دی چې بل چا له ومنلی شو تقرب د غیر الله تقرب د چا دویمه معنا واما او هر هغه څیز کاغه د حلالي وي او که د غیر حلالي وي کار څه شي وي لکه که جنډه وي که غلاف وي که شمع وي که تیل وي که حلوا وي که پراټي وي که مات فرچ وي پلیټ وي شپږ پیسیزي درې پیسیزي هر څه چې وي خو چې دا یې اوړل واما او هر هغه څیز احل به لغیر الله چې اوچت کړی شو په دې باندې احلال وشو په دې باندې واما او هغه څیز احل به لغیر الله چې اوچت کړی شو په دې باندې اواز د الله نه علاوه د بل چا چې دا د پلاستیک په نوم دا د پلاستیکو دا به زه پلاستیک قبر راوړم دا پلیټ راوړم دا حلوا راوړم دغه شی څه دی لکه داسې شافعي ذکر کړي وما يؤخذ من الشمع والدرائم والدنانير وغير ذلك الى ذرائم قبور الاولياء الكرام فبالاجماع شخص وارام وما يؤخذ من الشمع والدرائم والزيت والدرائم والدنانير وغير ذلك الى ذرائم قبور الاولياء الكرام فبالاجماع شخص وارام آغا شمع تیل روپای پیسی الوا پراتی چاگا عمر لشوی دا تقرب دا غیر اللہ دا بارا ناغی دا باراولا لشوی دا چشی نو ارز بنا شامل مائی دا روپای معنی بطور سوا درم معنی دا حضرت سے رحمه اللہ درم معنی دا حضرت سے وما او اغن خبرا احل به چوچتا کرشوا دکتا خبرا اچتا شدکتا لغیر اللہ دقارد تعظیم او تقرب دغیر اللہ دکتا خبر صدا حرام دا راچه پچاو چتا چیزا وحو بطریق اولا وما آغا خبرا آغا کلمہ احل به احل کی ضمیر رشتہ دا بهین لرمانا نے فقائدہ دے استثاء دائے نائب فائل ہے فقائدہ دو استثاء دائے نائب فائل ہے قاعده د اتصال چې جاری مجرور کی کوم ضمیر هغه نائب فاعل واقع شوی او سره د دې نو ته نائب فاعل وای جاری مجرور خو نائب فاعل نه وي دې ته قاعده د اتصال لکه غیر الموضوع علیهم کې علیهم څه شي نائب فاعل چې د موضوع لپاره معنا غیر مستقل نه غیر مستقل مسلې ورته کېږي اصل کې د مجروري واقعا غي غیر سمجي ولکه دا مسترګې پټې کو قاعده له اتفاق کې دا چار وسره کو احل به لغیر الله وما اظهر خبرا احل به شوچتا کرشوا دکتا خبرا لغیر الله دفارا تقرب او نزدیکت غیر الله ودکتا خبر حرام دا خبره ده ندی معنی تائید سورۃ الانعام کے راضی سورۃ الانعام آیت نمبر 146 کی التوئی او فسقت احل لغیر اللہ به او فسقت احل لغیر اللہ به قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا احل لغير الله به دغه ځای بل معنا نشته کی سوا د حضرت سے
یا خبر نبینی نای چوچا تکڑی رکھتا خبرہ دفار ذکر غیر اللہ او کلمت بالفسق مدار حضرت سے ترجمہ مطلب داو چلا نظر منل حرام دی دا غیر اللہ پارا منستا منل بخلی منل سری حرام دی دا غسیس کو بطریقی اولا حرام دی اولا حرام دی وما أهلت لغير الله به مولانا سیدی رحمه اللہ تعالی ذکر کری دی چې عرب یو خبره ذکر کړی ده وی عرب ډیر ناراض دغه خبره ذکر کړی ده وی انما الاعمال بالنیات د دې په اړه یو مسله راځي دا دوه خبرې ما څه وکړل چې تمهید راځي یو وی عرب ډیر بادار عربو کې بہادری داوا چې دوی به شرک کوو نو په دغه مشرکان لکه دورانګي مورانګي به نه کوله چې په خوله یو څو په زور برسو لکه اوس چې چا ته اله وینو وی وته اله بیا جعل الالهه اله واحده او لا اله الا الله نه ویل نه منله اوس زمونږ سره لا اله الا الله مشرکان دي او چې ته په دې ته اله ویل خدای دې کار کړه زه ته مشرکان هم چې زه په غیر الله ته خدای وم ولې اله په معنا نه پوهیږي یو خبره دا ده چې عرب ډېر ناراض د دې مطلب هغه دا ذکر کړی دی چې عرب په څه په زړونو نو دا دی پخلیو نو چې هغوی به څه شی منه د غیر الله لپاره نو حلالو به هم د هغې لپاره چې وې دا د لات او د منات دپاره مې ومنو نو چې حلالو به مې بسم الله پې ورغوښته دورنګي نه ته ونه چې منلې د چا لپاره د لات او د عزا لپاره چې حلالو به مې بسم الله الله اکبر دا څه نه کوم یو خبره وي په هغې کې دا دوی مناله وینه ملامانو بالنیات دا عملونو مدار په نیت باندې دی دا عملونو مدار په نیت باندې دی ویړلی اعتبار دی وایي زمونږ هندوستانیان بزدل دي دا مونږ څه دي وایي زمونږ هندوستانیان څه دي بزدل دي وایي دی څه تل کوي دی ومني د بابا لپاره او حلالی یې د الله په انما الاعمال بالنیات د عملونو مدار کړل دی د عملونو مدار په نیت باندې دی نو دا د کمزورو سره له اعتبار دی دا منل د بابا په نوم دی که بسم الله الله اکبر وایي دا پاکیږي وایي دا مطلب دی د هغې مسلې توجه مولا توجه مسئلہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فتاوی عزیزیہ کی ذکر کرے گا فتاوی عزیزیہ تفسیر عزیزیہ نے فتاوی عزیزیہ وہ مقلے کا دیر انشاءاللہ آگا جی کرنے لو فتاوی عزیزیہ کی ذکر کرے گی وہی چیوشیز دا غیر اللہ پنوں کو مانے لے شو دا غیر اللہ پنوں بانے ہو مانے لے شو نو خوب سے دارا پیدا شد پدې کې د کمزنو ګندګي پیدا شو زیاده از خود سے مردار است دا زیاد د کمزنو د ګندګي د مردار نه وکی خوبت سروے سرایت کر دیگر با ذکر نام خدا حلال میں شود مانند سر و خوب وی دا ګندګي پدې کې دا نشوي دا اوس چې کمزنو دا الله په نوم نه حلالي دا الله په نوم باندې پاکيږي نه لکه خنزیر چې دی یا سپی حلاله وی بسم الله الله اکبر پاکيږي دا د غیر الله په نوم منل شوی دی دا پاکېدلی دا د مسلې مطلب چې منښت د غیر الله نه او په نوم د الله څه کېږي حلالېږي نو دا اوس چې کمزنو حلالېږي دا پاکیږي نه
لکه ګډ چیرې ومانو بیا زیارت لبوت هلته اعلانو وایي دا خو موږ د الله په نوم اعلان کړی دی دا خو موږ د غیر الله په نوم نه دی اعلان کړی چې د الله په نوم دې اعلانو نو زیارت ته دې وولو ولې الله دلته نو پوهېږې که نه نو چې ودې مانو چې ودې مانو اوس که بسم الله الله اکبر وایو دا پاکېدلې په دې مسله پوه شو اوس زه بله یو مسله کوم هغې ته هم ځان پوهې کړي وخت ورته کېږي اگر چې موږ دارالافتا کې نه یو ناست خو دا ځای باندې دا استادانو کړې ده نو کینې نو زه دومره مسلې باندې نه راځي دا په دارالافتا خو نه ده مسله دا ده چې یو شی دی ومنلی شو چې ګډ چیرې ومنلی شو چې د بابا په نوم پس هغې نه تا مسله وکړه مسله دې وکړه موږ دا یو څو عبارتونه د سکول وخت نه یاد کړي دا فضال او مشرق والمذکور امیدتون لکه دا ټول یاد کړي وو لکه ډېر په جذبه باندې به ویل لکه سکول وخت کې ما خپل جومات کې درس کړی د روژې رنګ په روژې ما سهار د لمونځ نه پس مې سورت آل عمران درس کوم زما زه به د جومات کې د محراب غاړې ته نه کېناستم داسې هغه طرف ته به کېناستم زموږ خپل هلکان هلکان چې ترجمې ته ما سره کېناستل ګوره دیارلس هلکان او هغوی به کېناستل او څوک به کېناستل نو کې به ناستل او که چا به ځان نه تلاوت کوو ځکه چې ما ته څوک کېناستل خو خپل مشهور برابر نو ما اوس دا عبارتونه داسې دي قیامت ته به وایي کېږي چې لکه صاحب ما تنجیل او دا فضال هم مشرکون والمذبوحة میتة وامرأة مباینة زموږ د محلې یو بابا ما چې درس ختم کړ هغه داسې ناست و ډېر په توجه رانږدې شم احمد الله یې وکړل چې ما ته وایي یا باید بابا خو د یو بل نه جدا کړو اوس په یو ځای کې څنګه ما چې خدای پاک پاتې څنګه ما په دوه مراتب وایي لکه موږ ته خدای عبارتونه او مطلب په دور نه پوهېږو بس خدای په طلاق کړه اولاد یې ارامیان دي خپل سور به وکړي موږ ته څه پته وه چې هغه خو پرې پوهېدله که مشر سره او موږ نه نکاح لیدلې وه زما د ګیره واده څو څه خو بس لیکي او پړه ما یې څه وکړل ویل نه دا تا چې څه ووایي نو یې خان را موږ چې جاړو بابا ته شو موږ چې ملالي بابا ته شو زموږ په کلي کې زیارتونو ده نو ما ورته وویل ما وایي نه غلطه دی نه ویلې ټیک دي ویلې دا زه وایي چې دغه نه کوم خو اوس به دا باب یو ځای کړی ما تاسو یو ځای یې کړو ما یو ځای ما ته خبره دا ده چې دا ځینې مسلې دي که نه ځان په صحیح طریقې سره څه کوو اوس دا مسله ده یو چې لکه ومنل شو ته بیا مې مسله دې وکړه بابا راغی چې بچی ما خو پرون دا ویلي چې زه به چې کمدنو دا څښی به زه ما پیر بخاله او اوس د مسلې نه خبر شوم الله دې ما معاف کړي الله دې ما معاف کړي بچی دې ښې سره څه وکړو مسله ده که نه اوس دې ښې سره څه وکړو یو خو دا دی چې متعین نه دی بس سپین باز دی چې لکه مې چې یو څښی به بوزم یو ګډ به بوزم بس هغه خو خبره ختمه بس توبه دې وباسي خبره اوس متعین دی دې څه وکړو متعین دی دې څه وکړو ځینې خلک لکه ستاسو په شان دي سخمزاجه خلک هغوی دقه فتوه دې ځای لګوي د دې فتوې اصل ګڼ علما چې وایي چې حرمت در روز رعایت کرد خبثه در روز رعایت کرد که بعد به ذکر خداوند پاک نمیگردد مانند سگ و خوب هغه یې په دې ځای لګوي چې ده چې ومنله نو دا پلید شو اوس چې دی توبه وباسي نو دی خو به مات شي خو دغه شی نه پاتې دا به حلال کي او خښ دی کي په سوب هم نه خوري او خرڅوي به هم نه دا سختو ملیانو کوله لکه ځان چې وایي دویم قول دا دی چې موږ توبه ویستله نو منف ته ختمه شوه منف ته خو څاروي پورې تعلق نه لري د ده زړه پورې څه لري تعلق لري چې ده زړه څه شو
پاک شو او د زړه نه ګناه وته دغه شی نه شو پاک شو خرڅول یې شي حلالول یې شي بس د ساروي دی خیر دې موږ بیا وایو ته به وګورې چې چېرته کې دا سړی غریب دی دا ډېرې فتوې باندې عمل وکړه که مالدار دی پرې اول عمل وکړه او که چېرته کې وبا ډېره ده او مسله په دې خلکو کې دا رواج ډېر دی نو مسله ټیټ بیان کول حرام دی د دې لپاره چې د خلکو د نفرت شي پیدا شي او کنه کمه د ابتلا پکې بیا په دې دویمه فتوا باندې عمل وکړه په دې دویمه عمل وکړه وما أهل به لغير الله دا چې کوم چیز د غیر الله تقرب د په دې مسله کې احناف انتهایی سخت دي د ټولو نه زیات په دې مسله کې ما أهل به لغیر الله کې احناف سخت احناف تر دې پورې وایي شانی او جزئیه دا سره حل کړه ضابط مفتی بیا وما ذبح لقدوم الامين وما ذبح لقدوم السلطان یو گورنر راتو او بلاره تیریدو او چا ولا مخې ته حد دیته یو چرګ حلال کړو خوري دې نه نه خو چې ملک څه شي خوشاله شي نه تې هغه خوري او نه تې لښکر خوري او دوله هسې مخې ته حلاله وکړه یا ولا چرګ حلال کړو یا ورته کوترې والوزولې دا په وما أهل به لغیر الله احناف دا صرف د بادشاہ د تقرب دپاره شوي که دا مسله وه چې لښکرې ترې نه وخوري او یا هغه وخوري د اکرام دپاره یې مېلمستیا دپاره نو بیا نه خو صرف په لاره تېرېده او چې بادشاه خوشحاله چې زما دپاره غټه ذبحه وشوه غټه ذبحه وشوه دا چې کمدنو حرام دي وینه تویول عبادت سے خدا الله دپاره عبادت وینه تویول څه دی عبادت د عبادت بچا لې وان هر وینه تویول دی نسوکی وینه دی تویول دی وینه تویول دی عبادت د عبادت په صرف چاله الله رب العزت دی دا حرام دي شامل دې کړه دا مطلب وما أهل به لغير الله بليان وی عجیب نه ده مولوی دیگا حلال بابی دیگا حرام وی عجیب خبره ده وی چې وایي چې دا چرګوړی یا دا غوا د مولوي صاحب دپاره دا حلاله چې دا د بابا دپاره نو حرام پوه شوئ مسله د نیت مسله د چا ده د نیت ده د مولوي صاحب دپاره چې دا نو هلته ستا دا عقیده نه ده چې زه مولوي صاحب زما د حاجت نه خبردار دی حاجت نه څه دی خبردار دی او هغه زما حاجتونه پوره کوي دا عقیده نه ده هلته اکرام مطلب دی چې دی له وکړي دی نه زما ثواب به وشي پوه شوئ که اکرام مطلب دی او چې کله بابا نه کوي هلته د عمل مطلب دی که په دغه عقیده چې به کومه عقیده بابا نه ده او په دغه عقیده یې چا نه کوي مولوي صاحب نه کوي دا حرام یا حرام ده دې ته قرآن کریم و ځای حرام مور ته قرآن کریم یو ځای حرام ویلي چې مور حرامه ده نو مور ته یو ځای حرام ویلي او دې ته قرآن و ځای حرام دلته ورته هم حرام وي وما أهل به لغیر الله او دارنګې سورة المائده آیت نمبر 3 کې دو ځلې ورته وایي وما أهل لغیر الله به یو وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب 90 نمبر آیات سورۃ مائده کی بیا سلام کرنا 90 یا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان انت وترجس ویلی چې دا غل شیطان غلول خوې شیطان دې کمنو لګیا غلو ته ناشتي خبرګان شیخ ابراهیم الله تعالی مثلا نو کړ وی چې باروتم به مولا راځوي چې دا ما بیان کې د څخل غل شروع کړی زړیو غل دا څه شروع کړی دما ته چې نو غل مخه چې ته خپل بابا منه تخرینو غلو لخري دما ته وی چې دا ما صادر دی وره په پروسس ته
हिमायत पेचे हम दादा अपुन बाबा पनु दादा दादा अपुन बाबा पनु लेकिन सब बोला चित्तवा बुल्ली हिमार कभी चिन्ह नहीं दिला मक्के दी खबर न मक्की चिदाला अपुन बाबा पनु तो मुसलमान है अच्छी उस दिन में चिदा अपुन बाबा पनु कोई दुश्मनी तक का बोल रहा विदा रवान सुन्नी रवान सराना विदे रवान दाम दा कीदे सर ताल्लुक लري دا ګند ښادي قران دا ذکر کوي چې خلک په قرده وي او برکت پکې غړي چې دا د پیر بابا قرده دا دی غالي قران کلی د دې لپاره چې نفرت پیدا شي بریانه به چې خپل صبر شي لګا عبد الله شاغازي مزار کې تور څه کوي بریانه او دا څنګه په مزار او خلک ورته نه چې ګوتای نیولې د کړه کله نیولې چې موږ لا وګړه کوله وګړه او د پایو سبیلونه لګېدلي د لوی ځوان د یو لسمې هغه په ډرامونه لګېدلي خلک د دغونه ډکیو او فوق په دواره د اصول کې بیا دا دې لپاره وي دا موحد انت چې شي غلط یقول وي ورسي ګټه سړی باندې دومره صح بود راځي کنه ما خود کړی باندې راځي یعنی بریانه سره کوله کوي الله کو باندې او بیا کراټواله بریانه لکه او بیا چکن بریانی زبردست لگا او وزر آلو بریانی ولکه سره لاغینا بندر الټای ورځي دا عقیدی وجه ده رسول الله علیه وسلم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 انتم بنظم زلوان قل لا اجد فيما اوحي الي محرما 145 فإنه رجسنا وفسقا وإلا لغير الله به فإنه رجسنا وفسقا وإلا لغير الله به سورة النحل کی بشپاگم ذات آیت نمبر سورة النحل 115 یوسف بالله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به سورة الحجر أنت قوم الله دیو سورة الحج آیت نمبر 30 فاجتانب الرجس من الأوثان وڈڑ شهید گانا یعنی درگاہوننا واجتانب قول الزور او وڈڑ شهید درو خبرنا چاہد کمنو نظر منلنی واجتنبوا الرجس من الاوثان الذي يقول نظام ساتا واجتنبوا قول الزور ووزا يتكلم قرآن کریم دیتا حرام ہوئی دیکھ دا چدا نیت کولو چدا پار تصدق دا مساکینو دا تکلم کراچوال تعویل دا فرقوب کیدا منگویل انما الاعمال بالنیات دیکھ بتصدق دا فقراء کئی دا کلی کی غریبانان مدرسه نشتا دا کلی کی غریبانان نشتا دیکھ کندن زیارت لوڑی دا عبداللہ شاہ غازی مزار کے بٹفتیانو مانے صدق کئی مندارانو مانے خاصا منداران دیلتا شده وی چه جدا نیتو کی شدا پاغذائی که مزار کے کم فقراء دی او کم مساکین دی آغی نیت کو کی بیادا نظر جائز دی درس چوی عوامو لتاویلات پچوڑا عوام سے لکوٹ دیو بھی سفت مندی دا پدی سر عوامو لزید لدی خبر رہی شدا دی جورانو دفارا داغی دفارا تصدق نیت کیو او اجزما بور اولاد دی ثواب رسی یار دی نیک بندت ثواب رسی دا غزای تے اوڑی ولی وامانتو بها علی النصب رابش انشاءاللہ دا غزای حضرت تانوی رحمہ اللہ لکلی حضرت تانوی سے لکلی چه دا نظری فعلی ہے قولی نا کہ صرف حلت غور صحابی ہوئی نبی علیہ السلام تا و امام منقصہ کردہ چه زب پلانکی مقام کے دکمدنو او خلالو ما نبی علیہ السلام دوی حال فیا وطن من اوطان الجاہلیہ دغه ځای کې د جاهلیت د زمانې یو بوتو هغه دوینا وی حل فیا عید من آیات الجاهلیہ په دغه ځای کې د جاهلیت د زمانې یو بوتو
هغه ورته نه ویزه چې نو نقوف بنظرې خپله منف سره څه کړه پوره کړه منف سره خپله پوره کړه دې نبي علیه السلام نه هغه ځای ته وړو نه چې کوم ځای د غیر الله په عبادت کې او په شرک کې مشهور دی هغه ځای ته وړولي فماذا بهذا النصوص ایله تعلیلات په هغه نظر فعلی دی په خلی دی ویلي نو عمر الله دي حرام په خلی دی ویلي عمر الله حرام وما أهل به لغير الله حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دخل رجل الجنة بالذباب ودخل رجل النار بالذباب یو سره جنت ته تلو د پټ د وجنا او بل سره دوزخ ته لاړ پټ د وجنا نمبر د وجنا یو جنت ته لاړ او بل دوزخ ته لاړ صحابه تاسو کوئی څنګه وې دوه کسان په لاره تېرېدل یو درګاه رااله هغه چې کمنو ورته وی قرب شیئا څه شی پیش کړه هغه ورته وی ما سره څه شته هغه ورته وی قرب ولو ذبابا پیش کړه اگر څه مجلس سره خو پیش کړه زمون قانون دا چې په دې لار څوک تیریږي نه پیش کېږي هغه وی ایز دوما پداسې کړو مجونی و ویراوالي ورته سره نبی علیہ السلام یې خلقنا د نظر د غیر الله کو دې ورته ځنده شو هغه بل ورته وی والله لا اقرب شيئا قسم په الله د غیر الله په څه شي نه پیش کو هغه یې اعظم شو فقتلوه هغه شهید کو نبی علیہ السلام نے داخل الجنہ دغه مچ ته پیش کولو نه انکار وکړو جنت ته هغه یو د مچ پیش کړو دوزخ ته شو دا وړه خبره خو نه ده وما أهل به لغير الله او هغه خبره چې تکړه شو دا تبارک تقرب او ساتي غیر الله فمن ذکر غیر باغ دا د مجبورتیا صورت ذکر کړي څوک چې مجبور شو خوراک د گزار تا نه حرامو خوراک ته کمزور مجبور شو فمن ذکر څوک چې مجبور شو استقرار چې حلال ته رسي دومره مجبور شو چې حلال ته رسیدل نشي که حلال ته رسي نشي رسیدل دومره وږي شو او دومره مجبوري ته استقرار ویل کیږي دا نه چې بس او دوره خوړلې چې درې ورځې کار کیږي حلال دومره خوړلې او دې ته کومه هڅه وي شابریا دې دې ته ورته ځای دې هغه دې تاسو وګورئ ما او هوټل دې لري هوټل دې فینټیس منټ راځي فینټیس او وګورئ ادا څه کې استراحت ده چې قدم غسله بالکل قدم نشي غسله تاسو او حسابه کې اور پروان خیال کی فصل فی عوارض الاہلیہ وائی تو بیان عوارض الاہلیت کی چار سیزنا چارے سره د کوم اهلیت خرابي کی بیا سره مکلف نه ګرځي حرام ولسی شي حلال شي ارجو الله تبيح المحظورات دا بیا څه دوتای هغه دا نه چې بس مطلق استراحت د استراحت داسي سره د کوم لگا بالکل په کې گنجائش ده حلال دیتے استرار ہمارے دکتران آسو جا مجبور شکرات گزارتا غیر بانی چنوی لذت لتون کے بغای یقینی ہوئی پر وہی مانا گوا غیر بانی چنوی خوان لتون کے اگر لذتو نا بگنو پوری چھوڑے کو گورو بریانا خوان دے وہ کہنے لے غیر بانی چنوی لذت لتون کے ولا عادن عادا یعنی آونوی چکم دنو دہر نزیاد پڑھوں کے دہر باغی دادے چھ شریعت کی اجازت نہ ورکی ہوئی ہے مدا باغی لیکن اللہ اوگے نہ دے اور لذت دپارے ہوئی لیکن حالت سے افتراء ترانہ سے دلے نہ دے
او عادي دا دی چې کاري کېده په دریو نوړو او د پنځه خوري دی د حد نه څه کوي تجاوز دی د حد نه تجاوز کوي دومره به خوري چې څه ته پرې ورسي حلال ته پرې ورسي دا نه چې ورته وخوري او بس په دواړو وخورو یې کته کوي نه به دومره وخوره چې حلال ته پرې څه شي دا قانون دی د استقرار د حالت چې سړی حرام سړی له روا کېږي حرام سړی له روا کېږي نو هغې دپاره شرطونه دوه دي چې بغاوت بني او اعتدا بني وي څه بني وي بغاوت بني وي اعتدا بني وي دکه شانتي مثال دی په غلط نظام کې د شرکت غلط نظام کې شرکت حرام ہے ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث قرآن مجید نصوص تھی فغلط نظام کې شرکت حرام ہے زمان دی خبر کوئی مسئلہ دورہ دا بس غلوب نہ کریں لکه چې کوم علما حضرات دیندار حضرات په دې غلط نظام کې شرکت کوي هغه دې نظام ته غلط وایي هغه حاکمیت د غیر الله ته شرک وایي باقاعده حاکمیت د غیر الله ته څه وایي شرک وایي هغه اکثریت حاکم نه مني بالکل غلو نه کوي دا بنوي چې هغه اکثریت ته حاکم وي نو مشرک دی کافر دی مرتد دی الله وحاشا زیاته ونه کی مساله دومره دا ځای دی چې کوم علما حضرات نیکان حضرات هغه چې کمندونو په دې نظام کې شرکت کوي نو هغه غلط نظام کې شرکت ته جایز وي وجه هغه وي موږ مستریو بل طریقه مون سره نشتا موږ مستریو نو استقرار حالت کیو بل طریقه نشتا دی وجه موږ په دې نظام کې څه کوو دا یو تعویل دی ټیک او یا غلط زه دا نه وایم زه خو نصرت کوم که خیري خو لکه زه دا وایم چې خبره صرف دومره ده دا تعویل دی او دا دی لکه چې زیات شي نو په غیر په نظام کې به شرکت شي نو ګناه وشي څه به شي ګناه وشي کافر او مشرک نه دی زما په خبرو پوهېږو ځان پوهه کوه د خبرې په حقیقت دا مسله ده چې هغه وایي چې موږ په حالت د استقرار کې یو اوس دا خبره ده استقرار چې دی نو څه ته وایي استقرار څه ته وایي نو د دې تعریف وګوره اکراه در باندې چا کړې ده چې خامخا په دې کې څه کوي شرکت کوي ګنینو وجنو دي یا چې کمدنو که ته شرکت نه کوي انو اسلام تباہ و برباد کیږي پوهېږي که نه لکه څه مجبوري ده دا خبره اول دا استقرار ثابتول دي او نه داره یو خبر باندې پوه شوي دویم دا دې دپاره به زه هغه چې د چا نه مې دا خبره زده کړې ده که نه د هغه روح ته به ثواب کوم الله دې وبخي یو وکیل صاحب و زمونږه ډېر موحد سړی و او ښه سړی و نو هغه زمونږ یو مسله وه نو زه ورسره ناست وم ما ورته ویم یاره چې دا جمهوریت څه شی دی نه پوهېږي حساب کوم ځان مې ورته بالکل ناشنا کړم په دې شیزونو میزونو موږ نه پوهېږو خو بس تا نه صرف وکیل صاحب تپوس کوم ځکه چې د سپریم کورټ وکیل او د های کورټ وکیل غټ نو دلته دا مسله ده د قانون مسله ده نو دا علما یو خبره کوي چې په دې نظام باندې مونږه اسلامي نظام راوړو او دا زمونږ مجبوري ده دا زمونږ څه ده ما دا خبرې دوه څنګه دي ما د ماحول په طریقه راته ووایي مولاتوب سره به مونږ پوه شو هغه ما ته وایي مفتي صاحب دا خبرې خو مونږ ستاسو نه زده کوو وایي زه تا ته د قرآن یو آیات وایم هسې لکه
ته په سوچ وکړه وی اول د حرام او د حلالېدلو لپاره چې قرآن مجید کوم شرط ویلی دی هغه د غیر باغ ولا وی چې د استقرار په حالت کې حرام حلالېږي اول د استقرار شته کې نشته دا خو به پرېږدو خو چې شي شرط دا دی چې دی به باغي نه وي او دی به عادي نه وي وی دی له شریعت اجازت نه دی ورکړی او شرکت کوي نو باغیان او بیا چې تا لکه زه وایي شریعت اجازت راکړی نو زه ټیسټ کوم نو تا یو پیره ټیسټ کړو دوه پیرې دې ټیسټ کړو او لاړلې او دې کتل ښه درته پته ولګېده چې په دې باندې اسلام راتللی نشي وي ته پکې بیا شرکت کوي بیا شرکت کوي نو عادي شي څوم شي عادي شي نو په دې خبره کې چې دا کم خلک په دې نظام کې شرکت کوي وي زما په نس غیر باغین نوم خلاف دي او د ولا عادل نوم څه دي دویم وي ته وایې چې په دې جمهوریت اسلام راځي په دې نظام باندې اسلام راځي او که نه راځي وی راځي به پرې راشي وي په دې نظام به څه شي راشي خو هغه به داسې اسلامي لکه یو سړی په ډیران ګرځي او پلې ګوري پلې ته چې لکه د خدای بنده ته څه کوې هغه وایي چې زه په دې ډیران کې ممپلې ګورم ته چې د خدای بنده په ډیران کې پلې څه کوي هغه وایي چې کېدی شي چې یو سړي پلي خوړلو او یو پلې ژوندی تیر شوی او بیا په تقاضا نه شوی په تقاضا کې راوتلی په تقاضا کې څه شوی راوتلی نو وی په جمهوریت چې کوم اسلام ملو شي هغه به د تقاضې پلې هغه به هغه اسلام نی چې کوم الله ویلی دی هغه به هغه اسلامي چې د امریکې په فیکټرۍ کې تیر شوی راغلی ویږي اب هغه اسلامي چې کوم د امریکې په فیکټرۍ کې څه شي پاس شي نو اکه اسلام به راځي هغې باندې چې کوم دی نو کوم اسلام نه راځي د الله والا اسلام نه راځي دا خبره ده چې اول استقرار ثابت کا بیا چې کوم دی غیر باغ ولا عادل ثابت کا چې نه پکې باغی شي او نه پکې څه شي عادي شي فمن ذتر غیر باغ ولا عادل او په دې نظام کې د شرکت نه بغیر سیاست نشي کېدی لکه کوین نشي کېدی د دې مطلب دا دی چې اسلام ناقص دی او په داسې حالاتو کې په اسلام کې د حقوقو د لحاظ طریقه نشته ولې نشته دې ته څوک سیاست وایي دا اوس سیاست کېږي کوم والله بالله که دا سیاست دا شرعي سیاست نه دی دا څه چې تاسو سیاست ویلي دي حقوق خیال پکې ساتل کېږي ختميږي پکې ټول حقوق ورسې د لوبو ګوډاګي او په 80 سال کې کم حق ساتل شي والنازل لا فتذا فمن ذتر غیر باغ ولا عادل څوک چې مجبور شو خوراک د مردار ته چې نوې بغاوت کوونکې ولا عادل او نوې چې کم دنو د حد نه تیرې کوونکې حد نه زیاتې نه کوي زموږ استاد الله دې غریب رحمت کی هغه معنا کوله بینوي په پلو کې وړونکې ادانه چې ځان سره لګوړم چې بیا وګه شوم ځان سره بریاني پترخ کې تړینا ولا دین فلا اسماله نشتر ګناه په باندې یقینا الله دې بخون کې مهربان استخلاصي ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب استخلاصي زورن ورکه کاتبینو د حق ته مخکې زورن ورکړي او بیا ورکړي چون کې رد شرک فعلی شه دي نو دا ډېر ګران کار دی دې کې د غلطو پیرانو او د غلطو بادشاہانو د دې مقابله ده دا غي د قانون مقابله ده دا ګران کار دی ګران کارو بیا قران کریم بیا ورکړي یقینا کسان چې پټي هغه چې نازل کړی دی الله ګور الله نازل کړی دی پټي یعنی برن الله راکته کړل او دې اوس کته څه کوي پټي دا د کولو کار کوي ما انزل الله اجناد کړی الله د کتاب نه واشترو نبی سمن خلیلا او خپل په دې باندې وزمامولي په دې باندې وزمامولي اخلي قرطبي ذکر کړی دی
ویدا آیات اگر چې د یهود مليان مبارک نازل شوه او فإنها تتناول من المسلمين آیات شامل مسلمانانو ته شاغه د کمندنو دنیا غوړه کی او دین پټ کی واشترونا فی ثمن قلیلا او اخلف دیبانه او اسماملی اولئک یو سزا دا خلق چې نټکې ګډ خپل الا النار مگر دورنا اکل فی بطنه دا پاربای کی مطلب دا دی چې اکل فی بطنه یعنی ملأ بطنه ملأ نخری په ګډ خپلو کې دا څه لفظي معنی ده نخری دی په ګډ خپلو کې په ګډو کې سره خوراک کوي پوه شو کنه دا اکل فی بطنه دا د عربی محاوره ده دې معنی ده ملأ بطنه اکل فی بطنه معنی ملأ بطنه اوس معنی وکم ما یاکلون فی بطنهم نډکې ګډ خپل مگر د ورنا صحیح وکنه نډکې ګډ خپل مگر د ورنا دوی سزا ولا یکلمهم الله نو خبرو کې سره الله پر قیامت ولا یزکیهم او نبا اللہ پاکی دی لرد گنانا چه جنت تایدتلو قابل کی جنت تبدتلو قابل نی او دا خبرون مراد خبری دا رحمت سالورون سزا ولهم عذاب علیم او دل دا عذاب درد ان کے پینزم سزا دا دی آن کسان چه خوخ اکر گمرائی مبلن ہدایت اشتروا غلالتا دا نظر دا غیر اللہ او تحریمات دا غیر اللہ گمراہیون او دا توحید دا ہدایتو بیان اول دا حق ہدایت او پټول سوا گمراہی اشتراو ضلالت بالهدى والعذاب بالمغفرة او خوخ عذاب په بدل د بخنه کی والعذاب بالمغفرة او عذاب په بدل د بخنه کی یعنی مطلب کا حق بیان کړو الله وو ته ګناونه سکړو معاف کړو او چې پټ کو رسول ورکی فما اصبر مل النار نو سنا اشنا صبر د دې په اور باندې سنا اشنا صبر د دې علی النار یعنی علی عمل النار عمل اور باندې دا سزاګانې ول الله ولې ورکړي دار دی وجنا یقینا الله نازل کړی کتاب د پاره د کار کولو بالحق للحق د پاره د کار کولو دا چې کار شي او یقینا کسان چې اختلاف کړي په کتاب کې لفی شقاق بعید خام خالف مخالفت لري کدا اقنا دې کمنو مخالفت کړي بعید مستمر الى الموت مستمر الى الموت تر مرګ پورې به گمراهي یا بعید اغا عن الحق لری دا حقنا چې دا حق نه چې کمنو لري دي نو دویمه ایسه ختم کړه نو شوبات داغه جوابونه او اخر کې رد شرک فعلی او زورنا کاتمین دا حق تا